نن آیتونو کې الله رب العزت د هغو خلکو ذکر کوي چې هغه یو محفوظ دوی نه غلا وکي دا غوي ولا سزا الله رب العزت فرمایي دا غوي ولا لاس کټ کوي څومره غلا وکي چې هغه په بدلی کې به د یو سړي یا د یوې ښځې ولا لاس کټ کیږي. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سفیان ثوری امام صاحب فرمایي چې دوی کچيري او محفوظ دوی نه لسو دراهم ولا شای پټ کړلو یا لس دراهم اوچت کړلو نو د دوی ولا دی په بدلی کې به د دوی ولا لاس کټ کیږي. کغلای وکړل یو ځلی به تر خای لاس کټ کړل شي کلینه بیا کچيري دوباره بیا غلا وکړل نو به تر غڅ خپا کټ کړل شي اور کچيري بیا غلا وکړل نور امامانو خو ورګه اقوال مختلف دي خو امام سے فرمایي چې بیا قید کړي بیا ورته دوباره غڅ لاس ما کټ کوي به قید کړي کتبای وبسله خو ټیک د خلاص کې کتبای و نه بستله نو بیا پرې د وای قید کې چې د قید نه د دی ول جنازه وزي او د خلک تر په امن کې وي. دغه آیتونو ول شان نزول دا د قبیله بنو مخزوم د قریش ول ایوا قبیله وا اور پیسو اعتبار سره شریف قبیله وا خا قبیله وا دولت اعتبار سره مال اعتبار سره دغه قبیله ول ایوي خځه غلا وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چکلا حکم روغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورمنې د لاس کټ کولو ولا حکم جاری کړلو. قریش قبیله اوس په دې سوچ کې پرې وتل چې څه طریقه وکړو چې موږ د خپل خځې ولا لاس کټ کېدل نه بچ کو ځکه مستقل یو عیب د کوم خځې لاس نه وي یا سړی لاس نه وي نو دغه عیب نه موږ خپل خځه بچ کو. طریقې ورته نورې ملو نشي چې داسې وکړي چې چوک سفارشي ولټوي سوير دلو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته محبوب نو دوی ویلو چې اسامه ابن زید ورواستوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به سفارش وکي. اسامه ابن زید لوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سفارش وکړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورمنه سخت خفا شولو او غوسه شولو وای فرمیلو چې اے اسامه ته به اوس د الله حدود نه دیو حد ولا سفارش موته کوي ته زه د حد موف کنګي دا خو د الله ولا حد مفکیږي نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورته شول خطبه ویر کړل وای فرمیلو چې تاسو نه مخکې خلق مو اغا امدغه د وجه نه هلاک شوی وو چې هغه به کوم دنیوي اعتبار سره شریف خلق وو مالدوري خلق وو هغه که چو غلا وکړل لسونه به تر نه کټ کولو او کوم غریب سړي غلا وکړل هغه نه به لوس کټ کولو. دا خو د قبیله بنو مخزوم له یو خزده کچيري فاطمه ابن محمد صلی الله علیه وسلم که اغي هم غلا کړی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو سمو به اغي نه هم لوس کټ کړو.